الله جل جلاله د خپل بنده سره ډېره مینه کوي، ډېره مینه کوي. خدا بنده چې کله په تنهایی کې شي نو بیا دې دا سوچ نه کوي چې زما رب ما ویني. چې کله یوازې شي بیا دا سوچ نه کوي چې زما رب ما ویني. دی خو د خلکو مخې ته د خدای بنده دی، دی خو زمونږ مخې ته د خدای بنده دی. دی خو چې کمرې ته دن نشي بیا د خدای بنده نه دی. بیا دا سوچ نه کوي چې زما رب ما ویني. دی چې په موبایل باندې لګیا شي او دی وي او موبایل کې ورسره بل کس وي، دی بیا دا سوچ نه کوي چې زما رب ما ویني. ته خو 1,00,000 روپۍ دلته کېده، یو ګنټه پس بیا راشه. دا د خدای بندگان چې دلته د جمعې مانځه دپاره خدای ته سجدې لګوي، دوی کې به یو کس اوچت کې ښه او پته به هم نه لګي چې دا چا اوچتې کړي دي. ځکه دا د خدای بنده تر هغه وخته پورې دی چې تر څو پورې د سره پیسې وي او د چا په پیسو باندې د لاس نه ورځي. دته خو چې د غلا وخت میلویږي بیا د خدای بنده نه دی. دته خو چې د ګناه موقع میلویږي بیا د خدای بنده نه دی. ته لاړ شه دې بازار ته، یو خو په بازار کې نن سبا ډېر زیات غبن فاحش کېږي. غبن فاحش دا هم حرام دی، غبن فاحش او عام حرام هم کېږي چې تطفیف ورته ویل کېږي په ناب تول کې کمی او زیاتې. ته خو د یو دکاندار نه سودا وکړه، په 3 دکاندارانو بیا وتله او بیا لاړ شه دې دکاندار نه تپوس وکړه جمعې مونځ د چېرته کړی دی. سهار په مانځه کې چېرته وي، دی د سهار په جمع کې اومو، دی د جمعې په مانځه کې اومو. دی چې اوس تجارت لراوته د دنه چې ته سودا والی ستا سودا پوره نه راخیږي. دا د خدای بنده دی. ځکه تا ته پته نه لګي چې دالته پته لګي څه کړي دي. دا خو صرف دونه د خدای بنده دی چې ته پې پوهېږي. چې ته پې نه پوهېږي بیا د ده او د خدای په مابین کې بندګي نشته. دا چې غبن فاحش کې ته یو کس نه یو شی واله د 3 دکاندارانو نه تپوس وکړه، دا مې په 100 روپۍ اخیستی دی. یو به درته وایي دا په 50 دی، بل به درته وایي دا په 40 دی، بل به درته وایي دا په 80 دی، بل به وایي دا په 80 دی. د 100 روپو به دا چا سره هم دی. دې ته په شریعت کې غبن فاحش ویل کېږي. دا مې درته په مثال کې د غبن فاحش تعریف هم وکړو. غبن فاحش دې ته ویل کېږي چې چا نه یو شی والی او ګرانې درکړي، دونه ګرانې درکړي چې کم از کم د 3 دکاندارانو نه تپوس وکړي ته د ده نه ما سوا او د هغه 3 دکاندارانو ریټ د ده نه کمی. دې کس غبن فاحش کړی، دا حرام دی. که دې باید ته پته ولګېده چې دا شیز په ما باندې په غبن فاحش خرڅ شوی دی، یعنی دا شیز په ما باندې ګران خرڅ شوی دی، نو دته دا حق حاصل دی چې دا خپله دا بیع فسخ کړي. یعنی دا شیز دکاندار پسې واپس ویسي، شریعت ورته وایي دا وله ورکه خپلې پیسې ته واله. فسخ دې ته ویلی کېږي. دا بیع ورسره دا بیع فاسد ده، خپل شیز ته واپس واله. ځکه دا خو د خدای بنده تر هغه وخته پورې دی چې تر څو پورې د ده دا جیب نه ډکېږي. چې کله ورته د جیب د ډکولو لاره میلاوه شي بیا یې بندګي ختمه ده.